کم زری پراته دي چې کم خاورې پراته دي د چا د سر د پاسه چت نشته دی وخت خدای خاطر وکړي مړه شهسوار به څه وکړي شهسوار څه فنکار دی چې دقه یو خبره کړې به خدای نوا دا دنیا که صورت د محمد نوی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن مونږ سره شهسوار کوم چې پیله سنګرو بیا هغې نه پسې د تبلیغ لاره خپله کړه او تقریبا 2 کال د تبلیغ محنت وکړو. نو شهسوار صاحب ستاسو چې د کوم اوسنۍ ویډیوز راغلي دي چې تاسو آیا په دې سنګینګ فیلډ کې واپس بیک وکړو او واپس راغلی نو زه به تاسو نه دا تپوس کوم چې آیا ستاسو فاینانشل پرابلمز وو او که نه چا بای فورس راوستی په زور یې راوستی چا څه دمکې درکولې چې راغی او که نه څه نور وجوهات وو زموږ مینوالو سره هغه شیر کړئ چې ستاسو څه پرابلمز وو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران وروره رزق رسان الله دی بېشکه رزق ورکولو والا الله دی چې په کاڼي کې دننه یو چینجی دی رزق الله هغه ته رسوي. نو دا زما یقین دی دا زما ایمان دی چې رزق ورکولو والا الله دی او تبلیغ یو داسې محنت دی چې انبیاو کړی دی 1,24,000 کم و بیش انبیا علیه السلام الله رب العزت دی مبارک محنت ته رالیږلي دي صحابو کړی دی. خو دی خبره کې یو خبره ایډ کومه چې دا شهسوار وپه پوښتئ یا څومره بیړۍ زمانه پیدا کېږي الله راله پیدا کوي نو دا صحابو سره کم از کم تاسو مه ټچ کوئ. زه د صحابو د خپو د نوک ته هم نشم رسېدی د هغه چې قدم چېرته پروت دی د هغې د خاورې هغه ذرې ته هم نشم رسېدی. شهسوار د دین محنت کړی سنګینګ یې کولو فنکاري کوله فنکاري چې کوله هغې ته زه فنکاري نه وایم هغې ته زه پخپله هنرمندي نه وایم هغې ته زه مستی وایم هغې ته زه یو داسې ګندګي وایم پخپله په خپل زبان کې ورته وایم په خپل سوچ هم زما دا دی ګرانو مینوالو ته ډېر زیات بد هم لګېدو هغه یو ګندګي وه هغه زه نه ډسکس کوم خو تاسو د تبلیغ محنت خبره وکړه چې 2 کاله ما د تبلیغ محنت کړی دی زه به دومره خبره وکړم چې تبلیغ محنت خو ډېر مبارک محنت دی د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک محنت دی. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کلمه چې کوم دی الله رب العزت ماله د مور په غېږ کې نصیب کړې ده او زه د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی یم. نو زه نن دا د په دې ځای کې ناست یم په دې جنازه کې ناست یم زه دروغ تاسو ته نه وایم چې ما د تبلیغ محنت نه دی پرېښی نه چې چا بای فورس تبلیغ محنت ته بوتلی وم نه بای فورس زه د هغه ځای نه ګن پوینټ باندې چې بای تو به دا تبلیغ محنت کوې نه چې نه دا تبلیغ محنت خو د محبت دی د دین مضبوط عمل محبت دی محبت دی محبت دی د دین مضبوط عمل نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو نه تپوس کوي وایي ووایه چې د دین مضبوط عمل څه دی څوک وایي جهاد وی نه څوک وایي حج نه څوک وایي روزه نه څوک وایي څه څوک وایي څه نه وایي د دین مضبوط عمل چې کوم دی دا محبت دی محبت دی محبت دی. زه د دین محنت نه انکاري کېږم څوک چې د تبلیغ محنت د دعوت محنت نه انکار کوي هغه د اسلام نه خارجېږي او پاتې شوه دا خبره چې زه بای فورس راغلم نه بای فورس نه یم راغلی زه خپل ښځه او بچي پرېغوستی شم خو زه د دین محنت نشم پرېغوستی خپل ښځه او بچي زه قربانولی شم خو زه د دین محنت نشم پرېغوستی. نن چې دا مسافرونه په دې بهر مسافر دوبۍ کې دي دوی د مسافرۍ ته څه دپاره تلي صرف د دې دپاره تلي چې زه د خپل بچو زه د خپل کور هغه مجبورۍ هغه حاجتونه پوره کړم چې څه زمانه کېږي کولو والا الله ذات دی. په دې دین محنت کې ما یو خبرې زده کړې ده الله دې پرې زموږ د ټولو ایمان او یقین مضبوط کړي چې د الله نه کېږي د الله د غیر نه نه کېږي د الله نه کېږي د الله د غیر نه نه کېږي. مینوالو برای کرم نه بای فورس تللی ما زه د دین محنت نشم پرېغوستی زه دا تن من ځان اولاد جان جهان هر څه مال دولت هر څه ده د دې مبارک محنت نه قربانولی شم زه د دین محنت نشم پرېغوستی. قربان دا خو ستاسو خبرې وي چې د دین محنت زه نشم پرېغوستی. څه خلک داسې دي مطلب ګوره تاسو چې دا کوم کمنټس کوئ مطلب د کفر فتوې هم پې لګوئ د لعنت هغه هم پې کوئ نو یو انسان دی هغه که هر څنګه دی هغې بیک وکړو سنګینګ ته نو هغې د تاسو ډایرکټ نشي ویلی چې یاره ته داسې ولې او څومره کنځلې نو زما ټولو ته هغه ریکویسټ زه دوی ته یو خبره کلیر کول غواړم چې
د سینګینګ دا خبره چې کومه راغله تاسو وکړه کنه چې بیک کوم بالکل یار زه په خبرو کې به غلط شوی یم زما خوله به خوا دې خوا تللی زه به په خبرو کې یو منټ چې زه په دې خبرو کې به غلط شیم زما د خولې نه به دا الفاظ وتي چې زه بیک کوم او زه د خپل بچو زما چاته پوښ نه کړی یا داسې زما د خولې یار انسان غلطیږي انسان د غلطۍ پتله ده انسان د غلطۍ پتله ده خو زه یو خبره کول غواړم دې مینوالو ته چې نن سبا چې تاسو دا کمنټس لیکئ دا بس هغه زه الفاظ نه بیانوم چې تاسو کم کم بیانوم ځکه چې هغه الفاظ بیانولو سره کیدای شي زما ایمان کمزوری شي زم هغه طرف ته راشم خو زه برای کرم په چا فتوا مه لګوئ او بل څه چې د الله سپورته ښي او دعا وکړئ که نه دا ډېر زیات اثر لري ډېر زیات تاثیر لري او سینګینګ خبره دا ده چې زه زما بچي دي زما اولاد دی زما کور شته زما مور شته زما ورور شته زما خور شته دی فیسبوک په دې خنزا باندې نن په دې سوشل میډیا باندې دومره خبره شروع شوې چې زما د خور مور هغه ساتر و لوپټاو هغه عزت هغه مسلماني کم چرته لاړه هغه انسانیت چرته لاړو هغه مسلماني چرته لاړه دا تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې راځئ تاسو راځئ داسې په امت کې ما خو څلور میاشتې لګولې تاسو ما ته دا ووایئ چې ما چا پسې خبره کړې ده یا مینوالو ما کله تاسو پسې خبره کړې چې زما مینوال داسې دي زما مینوال خو د نبی صلی الله علیه وسلم په امت کې دي دا خو تاسو خو ډېر مبارک خلک یې تاسو خو ډېر زیات مبارک خلک یې خبره زه تاسو ته وکړم زه په دې مرکز کې یو خبره وشوه یو بزرګو چې هغه ته امیر صاحب راغی جي وایي اجي صاحب وایي دا سړی فنکار و مخکې او وایي دی چې کوم دی څلور میاشتې لګولې دی او دی واپس دی خپل فیلډ ته تلل غواړي نو هغه ورته څه وایي حاجي صاحب او هو پرېږده چې لاړ شي دا په سټیجونو باندې دا چې خویندې میندې ګډېږي د عزتونه نیلام کېږي هغه لوپټې هغه څادرونه تاسو چې ورته پښتو وایئ پښتو په ساده الفاظ کې وایم هغوی په سټیج ګډېږي هغوی ته به دعوت څوک رسوي هغوی ته به دا محنت څوک رسوي چې دا شاسوار تاسو هم داسې کېنوئ او تاسو دا خبره کړې وه چې دا روپۍ 30,000 زوګ وای زه ورکوم څوک 40,000 ورکوم یاره زما یو ملګری او ماته کال وکړ وایي جی شاجي زه تا ته 1 لاک روپۍ درکوم نو ما ویلې افسوس دی افسوس په دې خبره چې ستاسو دا سوچونه اوس را بیدار شو چې شاسوار له 30,000 ورکول غواړي شاسوار له دا ورکول غواړي شاسوار دا خبره کړې ده یاره زه وایم احمد ګل د پښتو د نړۍ د ژبې یو ښکلی سندرغاړی یو ستر سندرغاړی زرسانګه چې د پاسه خپل کور هم نشته چت هم نشته دی او بهر په دې جمپلو کې پاتې کېږي او داسې نور فنکاران هدایت الله چې کوم دی د هغه د مرګ نه پس چې کوم دی د هغه دپاره یو کنسلټ کېږي یو شو کېږي هغه له پیسې منځلې کېږي د هغه په ژوندون باندې څه چلو داسې تبلیغي الله اکبر تاسو ما باندې د دین الزام لګولی یار زه د تبلیغ محنت نه انکار نه کوم ملګرو څنګه وکړم زه د تبلیغ نه محنت نه انکار وکړم زه خپل ښځه بچي پرېږدم هر څه پرېږدم خو تبلیغ محنت نه پرېږدم په میرپور خاص کې د تبلیغي جماعت چې کوم دی شهیدان کړل څومره تبلیغي حضرات څومره بزرګان شهیدان شول څوک د هغوی کور ته لاړل یار دا روپۍ چې کوم دی دا څومره چې روپۍ تاسو ماله راکوئ د خدای خاطر وکړئ زه تاسو نه خیرات خو نه غواړم زه تاسو نه زکات خو ما نه دی غوښتی زه به په خبرو کې غلط شوی یم انسان یم غلطي کېږي خو دکه روپۍ نه دی لاړ شي د هغوی کورونو ته یې یوسئ د هغوی بچو له یې ورکوئ دکه روپۍ راشئ زموږ په فنکار ژبه کې چې کوم دی څومره څوک د کینسر نه مړ شو څوک د غم نه مړ شو څوک خودکشیانې کوي لګیا دی دا همدردي چېرته ده دا همدردي هغو سره پکار ده چې موږ ټول وکړو دا انقلاب چې کوم دی صرف په دې خبرو نه راځي چې شاسوار دا وویلې شاسوار دا وویلې او بھائی زه درته صفا الفاظ وښیم شاسوار څوک دی شاسوار به څه فنکاري شاسوار به څه هنرمندي زه به څه هنرمند یم زه به څه فنکار یم یار زه به څه وکړم زه سم نشم کولی کولو والا صرف الله ذات دی د الله نه کېږي د الله د غیر نه نه کېږي هر څه چې کېږي د الله په امر کېږي د الله په حکم کېږي دقه روپۍ دا څومره چې دي اکثر لاندې دا چینلونه نومونه ورکړي چې بی دا روپۍ به داسې کومه یو خو دا خبره ده چې دغه روپۍ به یو بل سره به کنفیوژن نه پیلاوئ هسې نه زما په نوم باندې دغه روپۍ بل چا ته ټرانسفر شي دا خو خلکو ته تلل پکار دي دغه روپۍ چې کوم دی په دې دا چینل نه چې کومه دا ویډیوز ریلیز کېږي د دې چینل به لاندې دا پوره دی به هغه چې څه ورښیي هغه به دو په خپله سیټنګ جوړ کړي او هغه چینل چې کوم دی دا روپۍ یو روپۍ دې په ما حرامئ یو روپۍ دې په ما حرامئ الله دې ما د جهنم تږي جوړ کړي که هغه روپۍ زما جیب ته لاړه یا زما د بچو ګېډې ته لاړه هغه روپۍ چې کوم دی هغه خلکو باندې ولګوئ چې کوم زری پراته دي چې کوم خورې پراته دي د چا د سر د پاسه چت نشته دی خدای خاطر وکړئ مړه شاسوار به څه وکړي شاسوار څه فنکار دی
چې دغه یو خبره تاسو رټ رانیولې دا ټول روپۍ راواخلئ څومره چې تاسو ویلې دي او د خپل جبې نه بخوا کیږئ نه دا چا چې 30,000 منلي چا چې 1 لک روپۍ منلي چا چې 1 روپۍ منلې ده کنه په تاسو دی بس په تاسو دغه روپۍ اوس حرام شي کنه دغه روپۍ به ټول راواخلي او هغه خلکو ته به ورکړي هغه خويندو میندو ته ورکړي د چا نه چې دغه ماشوم تللی د چا د کور نه چې یو بابا تبلیغ لتلو هغه شهید شوی دی د هغې په زړه څه تېرېږي راشي هغوی له ورکړئ راشي داسې نور فنکاران دي هنرمندان دي شاعران دي څوک د سکرین مخامخ دي څوک د سکرین شاته دي څوک په سوشل میډیا باندې لګیا دي فریادونه کوي دا تاسو فریادونه نه اورئ دا تاسو پروګرامونه نه ګورئ وایي دا شیشه نه ده دا ټوله دوکه ده ځان ته هم دوکه مه ورکوئ ځان پرېږدئ الله سره جنګ نه کېږي الله د پټ زړونو بادشاه دی نو برای کرم دغه ټوله روپۍ راواخلئ او د خپلو خلکو ته یې ورکړي چې زموږ ثواب وشي اصل تبلیغ دا دی څوک چې د جهاد د تبلیغ نه منکرېږي زه یم چې دا د دین اسلام نه خارجېږي دا د دین اسلام آیا هغه انداز کې به بیا هم راځي مطلب ستاسو سټیج باندې راغی ډانس وغیره به هم کولو یا داسې نور څه حرکتونه به نو هغه انداز کې به بیا هم راځي او که نه چېرته ښه شاعري ما په دې یو منټ جي دا ستاسو سوال کټ کوم جي الحمدلله 4 میاشتې مې لګېدلې دي ماشاءالله او الله به راباندې بیا هم لګوي زه یو خبره درته ښکاره کړم چې دین کار په اول نمبر دی د دنیا کار په 2 نمبر دی د 4 میاشتو محنت مې کړی دی الحمدلله راباندې وخت لګولی الله دې راباندې بیا هم وخت ولګوي تاسو ټول ماته دعاګانې کوئ او زه یو خبره بله ظاهره کړم چې هغه وخت چې کوم هغه تاسو چې ویلې چې هغه سټیج باندې ګانا بجانا ډانس نو الحمدلله غلط کارو هغه سټپ چې کوم دی ډېر زیات غلط و او انشاءالله خپل د موز ډانچه مې ټیک شوه د تبلیغ محنت کې او زما یو سوچ فکر مو سره بدل شو او انشاءالله یو ښه سوچ پیدا شوی دی یو ډېر ښه سټپ پیدا شوی دی هغه زه تاسو ته وړاندې کول غواړم چې زما دا نوی کول چې کوم دی د هغې دپاره یو ښه سبق یو ښه لسن پیدا شي یو ښه شاعري پیدا شي یو ښه ټیچر پیدا شي چې زمونږ دا نوی کول چې کوم دی په ډېرو غلطو غفلتو باندې سر شوی دی شهسوار صاحب د سنګینګ فیلډ ته چې دوباره راتلل غواړي نو آیا هماغه شانتې به سنګینګ کوئ او مطلب په سټیج الله دې نه کړي الله دې راته ټول لري کم از کم چې زما په دې خاندان کې یا په دې نور ورونو بایګانو فیملي الله دې د چا هم څوک نه مړه کړي که هغې کې څوک وفات شو نو په ډېر ښه طریقې سره خو زه د مونځ جنازې ته خو درېدی شم د مونځ سبق د جنازې سبق دغه هر څه د دین ډانچه خو مې الله ډېره ټیک کړه او زما د راتلو انداز به څنګه په دې زما به اشعار څنګه زما به وینا څنګه هغه به زه تاسو ته په دې 2 اشعارو ښیم چې زما شیشه به څنګه دي خلکو ته هغه دا اشعار دي چې که صورت د محمد نوے پیدا که صورت د محمد نوے پیدا کړې به خدای نوادا دنیا پیدا کړې به خدای نوادا دنیا که صورت د محمد نوے پیدا السلام علیکم